زمارونو علم ډېر قیمتي نعمت دی. د علم په شان قیمتي نعمت بل نشته. علم هغه نعمت دی چې د کم د برکت نه الله پاک آدم علیه السلام مسجود الملائکه ګرځولی دی. یعنی فرشتو که آدم علیه السلام ته سجده کړې ده نو د عمل او د عبادت په بنیاد یې نه ده کړې، د علم په بنیاد یې کړې. الله پاک د فرشتو سره مشوره کوله. الله د مشورې محتاج نه دی. مشوره خو هغه څوک کوي چې څوک یریږي ورېږه د نورو خلکو ملګرتیا به حاصله کوم. مشوره خو هغه څوک کوي چې علم یې کمي ورېږه د ده رای به حاصله کوم. لیکن دې کې حکمتونه دي، خدای وخت نه دی. په تفسیر کې عالمان بیا ذکر کوي الله فرشتو سره دا په طور د مشورې یو خبره وکړه، انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په دې ځمکه کې ځمکه مې پیدا کړه نو یو خپل خلیفه او یو نایب مقرر و. زه خو عامو انسانانو سره خبرې نه کوم، هغوی خو زما د خبرو د اورېدو طاقت نه لري. نو یو خلیفه داسې جوړوم چې د هغه ته خبره کوم او هغه د ماغه خبرې بیا نورو ته رسوي او د ما حکمونه په خلکو جاري کوي. نو فرشتو لیدیو د دې نه مخکې په ځمکه کې پیریان اوسېدل. هغې پیریانو به فساد کو، یو بل به یې وجل او جګړې به یې کولې، الله یې خفه کو. نو فرشتو ته خو هغه معلوم نو اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، الله بیا پکې نور مغه خلق پیدا کوي په دې ځمکه کې چې د یو بل وینې به تویوي، فساد به کوي او تا به خفه کوي. څه ضرورت دی الله؟ هغه مخلوق چې تا خوشحالي خو هغه مونږ یو که نه. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، الله مونږ تا خوشحاله، مونږ کافي یو. مونږ په اسمان کې هم ستا عبادت کوو، په ځمکې اسمان په میانځ کې هم ستا عبادت کوو او په ځمکه کې مونږ ستا عبادت کوو. مونږ هغه مخلوق یو چې تا چته نه خفه کوو او ستا عبادت کوو. سبحان الله وایه، سبوح قدوس، الحمدلله مونږ دا وایو. نحن نسبح بحمدک ونقدس، ستا صفتونه بیانو او چې کوم څیزونه ستا لایق نه دي مونږ وایو خدای پاک د هر عیب نه پاک دی. نو مونږ عبادت کوو که نه الله؟ ولې داسې مخلوق پیدا کوي چې بیا به تا خفه کوي؟ ولې داسې مخلوق پیدا کوي چې فساد به کوي؟ ولې داسې خلق پیدا کوي چې هغه خلق به تا خفه کوي او قتل و قتال به کوي او جګړې به یو بل سره کوي؟ بس مونږ کافي یو، مونږ اولېږه ځمکې ته، مونږ به ستا عبادت کوو. الله فرمایل انی اعلم ماذا تعلمون، زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. دې کې د الله حکمت دی چې د فرشتو سره الله دا خبره کوي، انی اعلم ما لا تعلمون، تاسو نه پوهېږئ او زه پوهېږم. الله څه چل وکړو؟ دا فرشتې ملامته کول غوښتل او چې دا کم خلیفه آدم علیه السلام پیدا که نو فرشتو ته خول چې ده کې هغه کمالات دي چې په تاسو کې نشته، دله هغه صفتونه ورکوم چې په تاسو کې نشته. نو علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. نو الله پاک آدم علیه السلام هم کېنه او فرشتې هم کېنولې. دې کې ضمناً فرشتې شته او څه څیزونه الله ټولو ته وښول. مثلا علماء په دې کې لږ بحثونه کړي دي، خو زه ستاسو د پوهې دپاره چې تاسو پې پېښ یې نو اسانه خبره چې دا کوم څیزونه الله آدم علیه السلام ته وښول او فرشتې ورسره وې که نه وې؟ او وې. ولې ذکر ونه کړو؟ هغه د درس خبرې د دې دی نه دي. آدم علیه السلام دی او فرشتې دي ټولو ته یې دا وښوله چې لوږه څه ته وایي. نو آدم علیه السلام خو په لوږه پوهېږده، هغه کې کېده، فرشتې خو نه وږې کېږي، هغوی په لوږه نه پوهېده. تنده څه ته وایي؟ نو آدم علیه السلام خو پې پوهېده، فرشتې پې کوم ځای پوهېدې؟ خوشحالي غم څه ته وایي؟ شهوت څه ته وایي؟ داسې څیزونه چې آدم علیه السلام پې پوهېده، فرشتې هم نه شوې پوهېدې. هغوی ته پته نه وه، هغوی وږې لوږه نه راځي، په لوږه څه پېژني؟ تنده نه راځي، تنده څه پېژني؟ خواهشات یې نشته، خواهشات څه بی بی سره د ملاوېدو حاجت نه لري، په دې قصو پیسو څه پوهېږي.
هغوی په دې څیزونه څه پوهېږي دا ټولې خبرې الله پاک ورته بیان کړې نو بیا وی انبئوني باسماء هؤلاء زه د دې نومونه راته وښایه نو آدم علیه السلام ته خو پته وه تا ته که یو سړی وایي چې خوشحالي څه ته وایي ته خو ویلی شي غم څه ته وایي ته ویلی شي خوشحالي څه ته وایي ته ویلی شي موړوالی څه ته وایي ته ویلی شي تنده څه ته وایي ته ویلی شي قضای حاجت څه ته وایي ته ویلی شي لاړه څه ته وایي ته ویلی شي اوښکه څه ته وایي ته ویلی شي فرشتې خو دا څیزونه سر نه پېژني هغوی د دې قصو پسو نه څه خبر دي نو آدم علیه السلام فټافټ جواب ورکړ او فرشتو وی الله مونږ خو دا څیزونه زده نه کړی شو مونږ له خو دا څیزونه نه راځي الله وی ګوره انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهېږم د ده علم ستاسو عبادت ټیک ده چې ستاسو زیات دی تاسو کوئ خو د ده علم ستاسو نه زیات دی د ده پوهه ستاسو نه زیاته ده نو الله ورته وی اسجدو لآدم شابه ټول سجده وکړه چې څومره یې دلته ټولو ته سجده وکړه سجده الله ته و د آدم علیه السلام په طرف وه او یا دا د تعظیم سجده ده د عبادت سجده صرف الله ته کېږي بل چاته نه او د تعظیم سجده هغه زمانه کې جایزه وه اوس منه ده اوس ګناه ده اوس منه ده اوس حرامه ده ټولو ته یې سجده وکړې شیطان هم پکې ناست دی ټولو سجده وکړه بغیر د شیطان دا ډېره لویه خبره چې څوک چاته سجده کوي لو کنتو اللہ پا نبی علیہ السلام فرمائے لو کنتو آمرا کچرت ز حکم کون کم ان یسجد احد لأحد چیو کست بلتا سجدو کی لأمرت النساء ان یسجدن لبعولتهن نما بخضو تا حکم کرو چی خپلو مڑونو تا سجدو کی سجدہ خوڑیل بیشی اس نشی کولے سجدہ مکمل حرام دا چاہتا ہم نشی کولے سجدہ چی کئی اللہ تا وکئی نو سجدیو کې د ټول فرشتې په سجده باندې پریوته دا چې ټول فرشتې په سجده حضرت آدم علیه السلام ته پریوته د عبادت او د عمل د وجه نه د چا د وجه نه د علم د وجه د عبادت او د عمل د وجه نه خو فرشتې به موږ ډېر کړو د چا د وجه نه علم د وجه او که آدم علیه السلام ځمکې ته راولېږه او پیغمبري ورکړه او خدای په خپل خلیفه جوړ کړه د علم د برکت دونه اوچت شی دی هر پیغمبر عالم دی هر پیغمبر له خدای علم ورکړی دی هغه علم چې د بل چا نشته او بیا د هغې علم په برکت به دې عمل کوي د مونځ علم چې ستا ني ته مونځ نشي کولی د زکات علم چې ستانی چې زکات به څونه ورکوم چاله به ورکوم ته زکات به څنګه ورکې د حج علم او پوهه چې ستانی ته حج نشي کولی نو عمل ضروري دی تپوس به دا عمل کوي خو عمل بې علمه کېږي نه علم د حلال او د حرامو د سره ني نو ته به څه خورې او څه به نه خورې چې علم د قربانۍ د څاروي سره ني نو ته په کوم څاروي قرباني کې د مولا نه به ځان پوهه دا پوهه علم دی چې زه په کوم عقیقه کومه کوم څاروي حلال کوم قربانی کوما په کم څاروي کېږي او په کم نه کېږي زکات ورکوما مولا صاحب څونه ورکما حج کوم مالک پوه کا چې حج څنګه وکما نو ګوره علم به مخکې حاصله د هغې نه پس په عمل کې علم ضروري شی دی